اللہ پاک د شپږو اتیاو کالو په عمر کې حضرت ابراہیم علیہ السلام او د کشري بیبي له بچی ورکو. عمر کې بعض علماء سے اختلاف کوي، خو شپږ اتیا عمر عموماً اکثر علماء ذکر کوي. اسماعیل نومی ولکی خود، بعض علماء وی چې دا د عبرانی او د عربی نه مرکب لفظ دی چې الله ته به سوال کون وی اسماعیل په عبرانی کې الله ته وی اسمع زما دا خبر قبول کا، دا زویرا لراک الله رب هب لی من الصالحین، الله ما ته یو صالح بچی وبخا. نو چې دا به وینو اسمع مانا دا ما دا خبر واوره، یعنی دا خبر دا ما ومنه الله قبول کا. ایل الله ته وی په عبرانی کې بچی الله ورکنو می ورته مغه اسماعیل کې خود. ما ویلو چې عموما د دوو بنو مینس کې جګړه راځي، جګړه شروع شوه او بیا د دې بچیمو د مشربي به بچیم نو هغه حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې شرط لګاو چې زو دا یو ځای نوسو. ابراهیم علیہ السلام ډیر انتهایی صابر و. قرآن کې الله په خپل صفت کې ان ابراهیم لأواه حلیم، الله تبا ہر وقت آہ کول، زاری بے کول، فریاد بے کول، ډیر انتہائی صابر دی. عقل من مانیم دا او صابر مانیم دا، او خیارم او صابرم. اس پا دعاو کے حیران دی چی خدای سوکم مشربی بیم نشم لرکول زاننا قربانیه کړی دا، ما چې سنگ وطن پری خود دیم را سره وطن پری خود، مور پلار دیم قربان کړل، وطن قربان کو. دا دومره لوی مزل د عراق نه شام پورې دا دی برداشت کما سره دام نشم پری خود. او کشر بی بی د عمر کم دی، بادشاہ را بخلی دو بچی دی ور سره، اوس خدایم نشم قربان ولیدا بسکم. نو الله سره مشوره وکړه، الله حکم ورکدا دویم امتحان شروع شو. یو هغه امتحانو چې اور کې وغورځول شو، بل هغه امتحانو چې د مصر بادشاہ په بیبي حمله وکړه. دا دریم امتحان دی، دا سخت امتحان دی. الله وته حکم وکړه زدا بچی دې موالو دا کشر بیبیم زده ته یو ځای خیم دا لری که یو بل نه، دومره لری که چې د یو بل عوام پې نه لګي. ځان سره یو بتکی کې اوبه واغشتې، یو تیله کې خوراک ستوان کجوري واغشتل، هر څه خوراک شو. او دا کشر بیبی او دا ماشوم بچی په اوخ باندې سواره کړل او روان شو. دا اللہ ہدایات تی، پیغمبر تا اللہ ہدایت کئی. یا علماء سو کوئی چی جبریل علیہ السلام بہت لاری گدر خود لے، خیر پیغمبر تا وحی کیگی دا سب لری خبر ندا. را روان دی دا شام نا موجوده چی کم دے بیت اللہ دی مکہ مکرمہ دی دے ترو رسیدل. دا شاڑ و دشت علاقوا اسم پینو. بخاری شریف کے راضی ہے نہ سوک جواب کون کے نہ آواز کون کے سوکم نو. آبادی پا میلونو پا سلگونو میل آبادی نشتا، پا سلگونو میلا نہ انسان شتا. او بنشتا چی او دے کی او بنی علتا بوسی گی سوک سنگا، نو بشتا نہ سڑک شتا نہ لار شتا، اسم نشتا. سخ حالت تے دا چکم دے موجودہ بیت اللہ ردی سرخوا کی او اون و شاڑا اگا اونا چه پا ده دشت و شاڑو زمکو که زرغونیگی دا غسی یو اونوا دا اللہ پا حکم بانده اگا خپل بی بی اگا بچه دا اگا اون لانده کینول. بلکه بعض علماوی چه اوخ بلخوانتهم دا قضای لراغی، دوی دا اوخ شلل و اگا هم اق قضای که کین استنت لا اللہ دا طرف نوحیو شو چه هم دا غد زیده او دا بچی دیم دلتا پریده او دا بی بی دیم دلتا پریده او دا خوراک ورطا که دا تزخ پل شام تا. دا ٹک دا چیف دا پیغمبر پا اللہ پورا بروسہ و اعتماد و یقینی، او دا ابراہیم علیہ السلام اعتماد یقین خود دیر مضبوط ہو. اللہ قرآن کی فرمائی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا به عالمین. ما شموالی کے دل ما ہدایت ورکڑو. دا ہدایت لوی مرکز دا انسان زلدے، زلتا چه کم ہدایت ورکلی چه غیتا یقین و ایمان وی.
ایمان مضبوط و یقین مضبوط تی پا اللہ، خو فطری تقاضا را چه انسان باندې غیبت او یره خامخا راځي او خفګانم راځي. بچیم کې خوده بتکیم کې خوده تیرا روان شو. بیبي خو پوه شوه چې دا خو د مونږ یوازې پرېښودو، اوښ مهاري ونیو را روان دی. اوس چې کوم ځای مروه ده، باب المروه په دې سایډ باندې راووته، دا چې کوم د مدینې چې مکې مکرمې مقبره ده جنت المعلا ورته وایي، حجونم ورته وایي، په دې طرف را روان شو. بیبي ورپسې را روانه شوه، اواز ورکوي ای سړیه موږ د چا ته پرېښو او ته چېرته ځې زموږ نه، او دې ماشوم سره به څه کومه، دې بچي سره څه وکړم، دا لږ غوندې خوراک خلاص شي، ته چېرته ځې راځې بیا نه راځې، موږ یوازې پرېږدې څه کوې. جواب نه ورکوي، نیغ روان دی. جواب نه ورکوي ولې؟ ابراهیم علیه السلام رحم دل و ډېر زیات، چې که زه محکوم خو مالم جاړه راځي، دا ښځه هسې هم دړمنه ده نو بیا به نور هم دړمنه شي. نو غږ نه کوي، روان دی. چې سړي باندې غمي او د زړه غمي د هغه د خولې نه خبر هم نه خېږي، روان دی. دا بیبي والا بیا بخاري شریف کې حدیث دی، امام بخاري څو ځایه دا حدیث راوړی دی، بیا آواز ورکوي موږ د چا ته پرېښود. اخر زه به د ماشوم بچي سره به څه کوم، تا زه یوازې په دې دشت و بیابان کې پرېښودم. بخاري شریف کې راځي داسې دشت و بیابان چې مرغۍ نشته، نو انسان خو څه کوي، مرغۍ نشته. ولې مارغان د اوبو له راځي، دغه علاقه کې اوبه نشته، چې اوبه نشته نو مارغان دغلته څه کوي، حیوانات څه کوي، هېڅ هم نشته په میلونو. نو یوازې لوږه ده، تنده ده، یره ده، حیوانات را نشي، زمري یا نور څه درندگان را پسې را نشي، دا به زه څه کوم. دې غږ نه کوي، بیا روان دی. هغې بیا ورمنډه کړې. موجوده چې کوم باب المروه دې نه لږ غوندې چې واوړېدل، دغه د مخکې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و، اوس هغه کور نشته، ختم شوی دی. تاریخ لیکي دقه ځای پورې ورپسې دې منډه وواله، اخره کې لمن نه کلک راونیوه. د شا د لمن نه ای سړیه تا ته ویم که نه، زما خبره نه اورې، ته مونږ چا ته پرېږدې، او دا ته څه کوې مونږ سره، دا بچي سره څه وکړم، او ما سره څه کوې، عمر هم کم دی، او ماشوم دې سره به زه څه کوم، ته نه ګورې دې ته د علاقه کې څوک دی، رشته دار نشته، پردی خپل نشته، څه کوې، غږ نه کوي. اخره کې بیبي هوښیاره وایي الله امرکه، هغې ته خو پته و چې د خدای پیغمبر دی، او دې چې څه کار کوي د الله په حکم یې کوي. آیا الله درته حکم کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړقه، اور خبرې نشي کولی، دړمن دی، دړمن خبرې نشي کولی، سر یې وړقه. و چې سر یې وړقه نو لمن یې ورته پرېښوده. د بیبي ایمان ته هم ګوره، وایي ښه چې الله ویلي دي الله لا یضیعنا، مونږ به نه ضایع کوي، چرې به مونږ الله ضایع نه کړي. ژوند یې د پیغمبر سره تیر شوی دی، پیغمبر سره ژوند تیر شو، نو ایمان به هم هغسې وي چې کوم پیغمبر والا ایمان دی، هغسې خو بیا هم نشي کېدی، ورنږدې به یي. صحبت اثر لري. ډېر خلک چې هغه د نیکانو خلکو سره ژوند تیر شي خو اثر وانه لي. نوح علیه السلام زوی دی، د پیغمبر زوی دی، اثر یې وانغېست. د لوط علیه السلام ښځه د پیغمبر بیبي ده، خو اثر یې وانغېسته. قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شوه. د نوح علیه السلام زوی هماغسې قوم سره غرق شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی، اثر یې وانغېسته. بیبي اثر واغېسته، بیبي هاجرې اثر اغېستی دی. وایي ښه الله ویلي وي او الله لا یضیعنا، الله به مونږ چارې هم ضایع نه کړي. زه په مخه دی، ښه زما په الله یقین دی. واپس راله کېناسته. ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا شو چې د خپل بچی او بیبي ورته نه ښکاري، یو غونډۍ ته وخت او الله ته مخ کړی، او ډېر په دردناک آواز د الله نه سوال کوي. قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله په یو دشت و بیابان غیر کاشت علاقه کې الله مخبل بچی پرېښودل، الله اهل و عیال مې پرېښودل، اسم نشته الله.
فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. اللہ سوک ولا راولا ما تا غستا اڈر دی دقوت لالم شام تا واللہ سوک ولا راولا پروردگار یوازی بدا سکی دا غریبانا دا پیغل خزب سکی و دا معشوقو سر پروردگار سکی گیلا نکی اللہ نا چستا پا حکم نہ دا اللہ پا حکم کے رد راولی چی اللہ و تداد یاد کدا نوی چی خدایا خیر دے لگا گزارا را سر اوکا ام دے شام کے بے اسم یو بل نمیداس یو پرلانگ لرے کم یو کور با یوی لجوڑ کم بل کور با بلی لجوڑ اللہ دا سے نزدے بالکلی تبا بودم چی سوک سڑی خو پکی بھی کنا نا عشق دیتا وی چی عاشق تماشق اوی داکار اوکا نوہا چون چرا با پکی نکای عربی کے وطا لیما وی منگ پختو کے ولی وایو ولی بنا وی لیما تأمورونی دا ولی دا حکم کے دا بنا وی ولی دا ولی تکی پکی نشتا عشقانا بیمارے کے ولی تکی نشتا اللہ حکمو کا سے کوا ٹک رکھا دو رکعت مسار کوا ٹک شوا ماسبخین سلور کوا ٹک شوا ما خام درے کوا ٹک شوا دا پکی نشتا کہ دا دو ولیکم و سلور ولیکم و درے ولیکم اللہ حکم نے بس خدا تا پہ خوشحال ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام دا ویل شو درخواست کول شو کہ اللہ تا خو ماتا اڈا روکو کہ دا دشت و بیابان تبوزا پروردگارا دا بسکی یلتا دا بچے بسکی خدایا ماتا دا حکم بدل کوا لگ نزدے دے راتا و خواہ چلتا بوزم چیزو خوال نزدے زم رازم کرا نا اللہ اڈا روی دیر خدا رہ وست کچھ زیر وانی کی تاسو خپلا سوچو کہ پیغمبر دی ایمان مضبوط تے یقین کھلک دے لیکن اگا فطری تقاضا دا چی دی غریب بس سمرت دڑمن روانی دا پا دی ظلب سون بوجو بوڑا سپینگریم دے بیا دا سمنا چی گنی زوان ظلمی دی ظلی مضبوط تے دغی وقت کے دے معشوم بچے دے شپگت یا کالو کے شوی دے ممکن دے وات یا کالو یا تات یا کالو عمر دے بوڑا سپینگری خپیلا سون لچی گی سپینگریم دے دی وقت کی ورد تاسو خپل اندازه ولګي چې معشوم بچي خزا په بیابان پری دی دا ارفه یره کی دی شي او دې روانيږي چې څومره یره به پزله کې سونه ټینشن به او سونه پریشانی به چې خدای سبا کیږي نظر والا گیلا نہ کید اللہ نہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اللہ سلم پر خودل خدای او سوال دنا کوم دانوی چی خدای تے حفاظتو کا عجیبا الفاظوی ربنا لیقیم الصلاة خدایا تپ اخپل عبادتو کا منستے مائل کا یہ استے عبادتو کی اللہ و طویلو چی دلتا با یو کور جوڑو ما اللہ چی اگا کور کے استے عبادتو کی فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم خدای سوک پلا راوالا افئدتا من الناس علماوی دا من لفظ جیبا لفظ دے سخلق ولا راولا سخلق کہ دا من نوے ویلے دا دنیا خلق بطول دا غلطہ بیت لیل خسور شو گورا فجعل افئدتا من الناس اگا وقت کیسو کمنو دا مکی خار دے اس گورا سونا آباد دے فمیلونو آباد خار و دا دنیا خلق اور روان دے چے زی نشتا با مکا کے جمعہ ڈک دے لاندې چتونه دې خانه ډکې دي نو ورپسې لومبې چت ډک دی نو پسې دویم چت ډک دی نو دریم چت ورپسې ډک دی نو بار بیانه بانونه ډک دي نو دې ورځو کې خلک په سړکونو باندې بار منځونه کوي او یا لکاتیا لک خلق راغون شي دا یوازې دې وخت کې نه په رمضان کې او مخکې به د رمضان او د حج نه علاوه په نور ورځو کې څه گزاره کې د خلک به کم اوس هغه شی ختم شو د ابراهیم علیه السلام دعا ده او د کال په کال زیاتېږي کال پکال اگا زمانہ کی لگو بلکہ زیاد شو دا نبی السلام زمانہ کے اغینا زیاد شو ورپسی اغینا زیاد شو ورپسی اغینا زیاد شو قیامت پورے روانا دا سلسلہ روانا دا فجعل افئدتا من الناس اللہ دا خلق زلونا دا رامائل کے خو من الناس دا طولونا دا بازو خلقو من نوی راغلی نو بیابوی سوک پاتی نو طول بتلل او بلکہ زما ذہن کے اٹھے کے راضی فجعل افئدتا من الناس ذکر راغلے دے دا وجود ذکر بیام نہ دے راغلے نو کسوک زینہ خوڑا بیام آئل دے دار چاہلا کے سوچ دا دے چی لارے تہوی الیہم خدا چی والا وردی
وارزقهم من الثمرات. الله یو بتکې مې ورته پرېښې ده د اوبو، او داسې یو بوټی غوندې تیلی مې ورته د خوراک پرېښې ده. خدای دا خو خلاصېږي، یو ګروس کې به خلاص شي. فارزقهم من الثمرات، میوې وله خدای ورکه. غنم جوار سوالم ولا نه کوي، غنم به بیا سجرندې لوړې او میده کوي، به ډوډۍ به دې پخوي. جوار به څه په میچنو پسې ګرځي او میده کوي، به ډوډۍ به دې پخوي، او اور به وله ګوري، او غوښې به وله ګوري، او خپیتي به وله ګوري. نه وارزقهم من الثمرات، خدای میوې ورکه. میوه داسې شی دی چې نه هغه ګلو ته ضرورت شته او نه انګولي ترکارۍ ته د خوراک ضرورت شته. میوې وله خدای پاکه ورکه، نه په هغې کې میچنو ته او بل څه عمل ته ضرورت شته. وارزقهم من الثمرات، میوې ورکه. هغه دعا قبوله ده. نن راشه مکه مکرمه کې د دنیا میوه، په ټوله دنیا کې داسې میوه چې دنیا په ګوټ کې وي هلته به موجود دی. منډی د مکې مکرمې ته لاړم، یو ملګري بوتلم چې مې وکتل، ما وی خدایه نو ابراهیم علیه السلام دعا قبوله ده. نو یو شی داسې څو قسمه کیلې دي، یو قسم نه دي، څو قسمه سیوان دي، نو څو قسمه انګور پراته دي. انځر داسې تازه دلته موږ په دې بانډو میارو کې چې د انځرو بوټي دي نه مونو، تازه په ډبو کې بند اعلی قسم تازه انځر پشم پې د پاسه پروت دی. انځران یو قسم نه، واړه واړه او غټ غټ انځران پراته دي، نو نشپاته پراته دي. د دنیا یو شی داسې شی نشته چې هلته کې نه. داسې میوه په هره زمانه کې سټرابري دی او بل شی دی او بل شی دی او بل شی دی، او د مختلفو ملکونو، دا د امریکې میوه ده، او دا د چین میوه ده، او دا د پاکستان میوه ده، او دا د مصر ده، او دا د ترکیې نه راغلي، د دنیا قسم قسم میوې. دعا قبوله ده. مونږ ته ګرانه ده، هغې ته بیا ارزان هم ده. 15 روپۍ چې ورکړي دومره کاټن راوچت کړي. مونږ ته خو 15 روپۍ نه ډېرې جوړې شوې که نه، هغې ته خو 15 روپۍ دي. د 200-300 روپو میوه چې والي موټر یې نه شي وړی، دومره سامان پکې ځای شي. وارزقهم من الثمرات، خو څه دپاره الله؟ لعلهم یشکرون. خدای یو ماده به پیدا کې چې کله میوه خوري او چک ته وایي چې ورسره وایي الحمدلله، چې ستا شکر ادا کوي. ناشکری له نه خدای پاک. که خبره د ما اولاد کې ناشکري وي چې میوه ورنه کې، میوه ورکه خو شکریې دپاره، دې دپاره چې زما د اولاد ستا شکریه ادا کړي. ضمناً دې خبرې ته اشاره شو چې خدای زما په دې بچو کې د شکریې ماده مو واچوه. دا دعا وکړله او روان شو. لاړ چې لاړ، بیبي هاجرې سره ماشوم بچی په غېږ کې دی او پی وله ورکوي، اوبه خلاصې شوې، او چې کم خوراک هم خلاص شو. نو د مور چې خوراک خلاص شي نو په سینه کې پی ختم شي، پی ختم شي. په دې غریبې تنده راله، خو خپله خو برداشت کوي، بچی خو برداشت نشي کولی. اسماعیل ماشوم دی پی ورته واچو، پی نشته، جاړي هوګیم دی او تګیم دی. چې د کم سید نه یریدل هغه یاره غالبه شو. خدای اوس به څه کوي؟ بچی په ځمکه سملاو، چغې وایي ماشوم، اوړي راوړي ټوپونه وایي. مور داسې بچي ته زړه کم ځای نیوي شي. او بیا دشت و بیابان کې زه چې څوکي خو فریاد به ورته وکړې، فریاد والا هم څوک نشته انسانانو کې، نه چې نه وي. یاره ګورم دې مخامخ غونټۍ ته انسان خو دلته نشته، که چرتې په لاره څوک ځي، او مال یو ګوټو به خو راکړي دی بچي له، او صفا غونډۍ ورته نږدې. نور غرونه ډېر، خوا جبل هندي دی، خوا جبل بي قبیس دی، خو دا غټ غټ غرونه دی، هغې ته ختل ګران دي. او دا رکوټې غوندې غونډۍ ده ورسره خوا کې صفا، هغې ته وخت. الحمدلله وکته داسې یو خوا بل خوا څوک نشته، داسې مخامخ ورته یو بله غونډۍ 2 فرلانګه کې ښکاره شوه، مروه ورته وایي. هلته ځم که په لاره څوکي، خو چې کله دا د دې غونډۍ نه توخته نو دې بچي ته ګوري، او چې کله روانه شوه د دې غونډۍ نه نو بیا هم په شا دې بچي ته ګوري چې بچي خو به مې مري، خو هسې مري. زه اواز خو به نه اورم که نه د سختۍ. نو لار کې پکې یو خوړ غوندې اوبه پکې نه وې، خو باراني اوبه به پرې راتې، هغه جوور و چې هغې ته به کوزه شوه، بچې به نه ښکارېد. نو منډه به یې کړی.
نو چې بیا به د خوړ نه وخته نو بیا به یې په شا شوه بچي ته هم کتل او غونډۍ ته وخته نو هلته ګوري بیا څوک نشته بیا دغسې راله صفا ته بیا مروه ته اووه چکرې ولګولې میانس کې خوړ کې منډه وي او بیا عام رفتار باندې دی شاته بچي پسې ګوري او چې د مروه غونډۍ ته څنګه او چغه وی چې صفا تم رسی او مروه تم رسی نو آوازم کوي اے خلقا که څوک زما دا آواز اوره الله د پاره خدای د پاره ماشوم بچی دی را سره زما مدد وکړي دلته هم چغه وی هلته څوک دی چې مدد وکړي بې د الله بې د الله نه فریاد اورېدونکي داسې موقع کې شته نشته او نه بغیر د الله نه څوک امداد کوونکی شته چې مروه ته ورسېده نو اواز یې واورېد چې اواز یې واورېد نو دا ځان سره سوچ کوي څوک اے د الله بنده څوک ماله چا اواز راکړه نو بیا اواز واورېده نو دا بیا غلی شوه او د خپل ځان سره سوچ کوي بعضې وخت کې سړی د خپل وجود دا حس محسوسوي او د خپل وجود دا شور د غوږونو کې بنګ بنګ غوندې محسوسوي نو ځان ته وایي چې لږ آرام سره شمه چې دا اواز واورم سړی نینې خو اواز باندې پوه شوه چې دې خو یې توجه پیدا شوه د ماشوم هغه دغه قلار دی او چې ویې کتل د ماشوم سره یو سړی ناست دی په یرام شوه او په دې سوچ کې مراله چې د ماشوم د اواز بند شوی دی مړ دی او سړی څه کوي را روانه شوه چې راله ماشوم له راورسېدله بعضې علما لیکي چې سړی غیب شوی او څوک وایي نه هغه سړي ولا اواز هم ورکړ او دا جبریل علیه السلام د انسان په شکل و اواز یې ورکړ چې فکر مه کوه الله به تا چرته هم نه ضایع کوي دې ځای کې به ستا په دې بچي خدای یو کور جوړوي او په دې ځای کې به الله ستا د دې بچي د نسل خوروي هېڅ غم چې ونه کړي او څوک وایي چې نه کم وخت کې دا راتله بیا هغه غیب و خو جبریل علیه السلام راتلو سره خپل وزر باندې لږ هغه ځای وواو اوبه پکې پیدا شوې چې اوبه پیدا شوې بعضې علما لیکي او جبریل علیه السلام په خپله لپه اوبه راواغېښتې او اسماعیل علیه السلام یې په دا خوله کې واچول ویې څڅولې په خوله کې او ته لاړ هغه خولې ته خو اوبه ور ورسېدلې هغه قلار شو مور چې څنګه راله زر زر یې بندی واچول او په لپو لپو اوبه رالې هغه مشکیده چې ورسره او بتکې په هغې کې اچوي چې د اوبه رانه خورې نه شي لږې غوندې اوبه دي او دا اونه بیږي خورې راره نه شي نو لګیا د هغه چې کوم مشکیزه ورسره ده هغې ته زر زر ډکه کړه خولې وله وتړله او لګیا د بندې ورته چې اوبه رو رو اوچتېږي اوبه را خوټ کېږي رو رو او دا ورته رو رو بندې اچوي چې د اوبه رانه خورې نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے یرحم الله ام اسماعیل وی الله د اسماعیل په مور باندې رحم وکي که چرته دې اوبو ته بندې نه وي اچولې نو نن به د زمزم اوبه د دنیا ګوټ ګوټ پورې خلک سیراب کړي زمزمانه بند شه دا د زمزم اوبه د اسماعیل علیه السلام د خپو هغه اثر شو چې هغه وخت پیټه کولې او د جبریل علیه السلام د وزر اثر شو او داسې برکتي اوبه الله پیدا کړې چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي الزمزم لما شرب له وی چې کم مقصد له زمزم چا اوس کړي الله به هغه مقصد ول پوره کوي او یو بل حدیث کې راځي چې بے د مرګ نه علاوه د هر بیماری علاج دی د زمزم اوبه او په ټوله دنیا کې اسمانونو کې په جنت کې د زمزم د اوبو نه بهترې اوبه نورې نشته دی حتی علما لیکي د حوض کوثر د اوبو نه هم دا بهترې دي ځکه د نبی علیه السلام مبارک شق صدر چې شوی دی چې سینې وله شلول او انځلی زړه مبارک ورته نو ټول سامان یې د جنت نه راوړي اوبه د زمزم استعمال شوي نو که په جنت کې هم د دې نه بهترې اوبه وي نو بیا باید چې د جنت نه وله اوبه راوړلې وي فایدې پکې دا دي چې تنده دې ختموي لوږه دې ختموي ډېرو بزرګانو پې تجربې کړي دي شپږو میاشتو پورې هغې خوراک نه دی کړی صرف د زمزم اوبې استعمال کړي دي او د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ده صرف د زمزم اوبه
غذائیت پکې دی، د میوو اثرات پکې دي، د ډوډۍ اثر پکې دی، د کم چې د دنیا د انسان وجود ته د کومو طاقتونو ضرورت دی پکې شته د زمزم په اوبو کې، او ورو ورو روانې دي. نو داسې خاصیتونه د زمزم په اوبو کې نه پکې شګه راځي، نه پکې خله راځي، نه څښا کېږي. په دې باندې یو ځل په اخبار کې سوال راغلی و، هغه سوال چې ته بارملکي اخبار کې بیا زموږ د اخباراتو دې نقل کړی چې د زمزم اوبو کې یو دا دی چې دا چینه اوچیږي نه، د اوبه اوچیږي نه. دویم دا دی چې دې کې شګه خړه نه راځي. دریم دا دی چې دا ټول عمر هم پرتې وي نو دا څښا کېږي نه. دا ولې څه چل دی پکې؟ اوبو کې د نورو کې چې لاس ووی که لاس دې نه میوالې څه موده پس د اوبه دلته لوښي کې واچوه نو څښا به شي، بوی به شروع کړي. او دا خلک راوړي په ټپکو کې ګوتې هم پکې ووایي، لاس هم پکې ووایي، هغه ټپکې انځلې هم نه وي او شل او 13 کاله پرتې وي، نه څښا کېږي. زموږ مولوي صاحب د الله تعالی په قبر انوار نازل کې په 1956 کې د حاجي صاحب سره یو ځای حج ته تللی، 1956، او د هغه ځان سره په هغه زمانه کې اوبه راوړې وې، هغه زمانه کې ځان سره اوبه راوړې وې زمزم. او زموږ یو رشته دارو هغې کره یو زمزمې پرته و، د ټیم اوس تو پلاسټک وي او مخکې به د ټیم داسې لوښي به هغې کې وه. نو یو رشته دار وفات شوی و، نو هغې له هغه اوبه د زمزم راواغېښتې، نو چې ما هغې باندې م واچولې او باقي مو لوښي کې واچولې، صرف د ټیم خوند پکې و، د ټیم خوند، باقي اقا اوبه وې چې څنګه تازه د زمزم اوبې. چېرته 1956 او چېرته اوسنۍ حالت ته ګوره، څښا کېدو والا نه دي. هر وخت پې موټر لګېدلی دی او په حرم کې دا 40,000 لکه خلک یې څکي، نور اوبه نه څکي، همدا څکي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله څکې نو دونه ډېرې وڅکئ چې پختیم پې راوپړسېږي. دام پکې نشته چې لږ اسکا ګورې یو کوې دی، نه ډېر اسکا. نو خلک یې د شفا په نیت څکي، نو که اوبو ته حاجت ني بیم څکي. سعودي حکومت ګیلاسونه ورسره د پلاسټک ایښو دی او کولر دی او یخې بیلې دي او تازه بیلې دي، او صاحب انخطي وته دا خلک په یو ګیلاس نه تږې نیمه خو د برکت دپاره یې څکم، تږې نیم خو د حاجي صاحب داسې ده که نه، تږې نیم خو برکت دپاره څکم، تږې نه دی خو څکي. پیغمبر مبارک فرمایي ورڅکا، تږې به نه خو څکا، چې جومات ته راځي څکه وي، طواف وکړې بیا څکا، ور ترغیبات ورکوي د څکلو. او جناب دا لکونه خلق دي مدینه منوره ته روان دي، په مدینه منوره جومات د زمزم د اوبو ډک دی، په جده کې په جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې دي، په مدینه منوره کې مې په نورو جوماتونو کې زمزم اوبه لیدلې دي. او دا څومره حاجیان چې راځي دا په لکونو حاجیان ځان سره یو دوه ټپکې را په اوږه کړي، پاکستان ته بنګلادیش ته امریکې ته کابل ته یو کابل خو یې وړي، دا اوبه ختمې نه شوې، نه پکې خړه راله، دا دومره اوبه دي. یو ځل زنځېدلې دي صرف د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو د دریاب اوبه نورې راوړي د اودسونو دپاره. سمندر دریاب دی، هغې ته مشینونه لګولي دي او په هغې باندې ته مالګه وباسي اوبه صفا کوي او هغه راوړي صیبه، په هغې باندې اودسونه هم کېږي. په بعضو یې لیکلي چې دا ګورې لشرب فقط صرف اسکو دپاره دي، او په بعضو یې لیکلي چې لا لشرب اسکو دپاره نه دي، دا صرف د اودس او چارهدام دپاره دي. هغه د زمزم اوبه را پیدا شي. کارو شروع بی مطمئنه شوه، یو قافله په لاره تله، جرهم قبیله ورته، جرهم قبیله تله مرغانې ولیدل دغلته. هغې ویل لکه مونږ خدا بخاري شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې ډېر تللي یو، دلته خو مارغان چې ته مونږ نه دي لیدلي، اوبه نشته، نو مارغه ده کمې راغی. تاسو معلومات کوئ، داسې معلومېږي لکه دلته اوبې کوبي خو دا ډېره ښه علاقه ده، بیا مونږ پکې سارېږو. هغه دا خانه بدوش غوندې خلک وو، دا کم دغه والا چې وي څه نومې دی، دا خیمو والا، خانه بدوش خلک وو. هغه کسان تلل دقه دي چې د موجوده چې کم ځای کې بي بي هاجره ناسته ده، اونې لاندې اوبه دي ورسره کښېنل.
او دا بیت الله و خو دا روان شوی و سیلاب براته یو خوا بل خوا دا روان شو داسې یو غونډی باندې بیت الله مبارک اثرات هغې ته تپوس وکړه دا و ته څوک یې وي دغسې زه فلان کې یم ځان یې ورته درښولې زما خاوند پیغمبر ما له کله کله راځي اوبه څنګه دي وي بس دا ما له خدای را کړي دي ټوله قصه یې ورته کړې ده هغه تللی دی هغه خپل قافلې والا ته هغې استازو الولې د هغې راغلي دي چې راغلي دي وایي که ستا خوښه وي موږ به در سره دیره شو وی بالکل دیره شي پې خوشحاله شو شکر دی چې ما له خدای څوک راولي خو ګورې یو خبره ده چې کوي به اوبه تسکی خو زما به هغې غریبې ته خو پته وه چې زما د ژوند خو ذریعه دا ده اوبه به زمایي تاسو له به در کوم خو ګورې دا به ملک به زمایي دوی کې بس تاسو قبضه بني هغې وی بالکل ټیک ده خو مونږ خو به ترې اوبه څوک نه ویو او الله هغې له په زړه کې چې اسماعیل علیه السلام ماشوم ته وکتل د هغې په زړه کې خدای پاک هغه سره مینه پیدا کړي اوس الله کوي هغه اصل عربو هلته دیره شو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته بخاري شریف کې راځي د خپلې بیبي او د خپل ماشوم خبر به یې اخیست او ځان سره به څه معمولي شی م راوړه دی ته به یې ورته پرېښوده او چې ویم کتل چې د ما بیبي ته او ماشوم ته خو رب العالمین د اوبو انتظام کړی نو مطمئن یم چې سره زوی راځي ماشوم ورو ورو لویږي لویږي لویږي